په هندوستان کې د کفر طوفانو شرک بدعتونو رسمونو رواجونو کې خلک مبتلا وو د اسلام صرف نوم وو هر کار غلط وو عقیدې خرابې وې هر طرف ته ظلم او ګمراهۍ تیارې وې حکومت شیطاني وو هر مسلمان حیران او پریشان وو علما به فصولې کول شول د حق وینا کوونکو سرونه به الوزولی شول د الکفر ملت واحده نقشه وه د الحفیظ والامان ناره وه لوی لوی جاګیردار زمیندار سرمایهکار د حکومت غلامان وو غیر وفادار او د ملک غداران وو د مذهب نه هم بیزار وو د اعلی حدود طلبګار وو اکثر بیکار او مکار وو مسلمان ذلیل او خوار وو د قرآن نسخې سوځولی شوې د اسلام نقشې ختمولی شوې په مجاهدینو مقدمې چلولی شوې د کالجونو تعلیم وو د مسلمانانو څه تنظیم نه و اسلامي تعلیم نه و د حق پرستو ډله مغلوبه وه د ټولو نه لوی دشمن انګریز و د اسلام رڼا په دې نازک دور کې علمای حق د انګریز په هره معامله کې مقابله وکړه خو چې کله حالات ډېر خراب شول او د انګریز مقابله په ظاهر میدان کې مشکله وه نو قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد القاسم نانوتوي رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند بنیاد کېښودو او د دې مقصد به هغوی داسې بیانولو زما خواهش دی چې د دارالعلوم دیوبند هر یو تعلیم یافته د انګریز په محل کې درس پیدا کړي او د دې مدرسې هر طالب علم د هر باطل قوت دپاره ژر قاتل جوړ شي د انګریز خلاف بغاوت په جرم کې د دارالعلوم دیوبند یوه وخت هم نه ونړېږي مګر انشاءالله جنګ به په هر حالات کې باقي وي محترم السامعینو دارالعلوم دیوبند بزرګونو مفسرین محدثین مفتیان متکلمین محققین مدققین مناصرین معلمین مبلغین مؤرخین مدبرین مفکرین سیاستدانان صحافیان شاعران پیدا کړي او بزرګونو علما فضلا بلغا اطبا صلحا اتقیا او شیوخ پیدا کړي هسې دارالعلوم دیوبند بزرګونو علما پیدا کړي لیکن څه حضرات پکې د ډېر لوی شخصیت مالکان وو چې د هغوی تذکره ضرور ده شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه استاذ العلماء لوی مفسر او محدث و د محمود هر صفت محمود و کوم چې په هغه کې موجود و د هغه هر شاګرد رشید قابل الدید و حضرت مولانا عبید الله سندي رحمت الله علیه انقلاب مدبر مفکر سیاستدان و حضرت مولانا سید محمد انور شاه کشمیری رحمت الله علیه محدث فقیه مناظر عالم با عمله کامل و اکمل فاضل اجلو د وخت ابن قیم ابن جوزی ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه خلکو به دوی ته په تلونکو راتلونکو کتابخانه به لقب سره مقلب کولو حضرت مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لوی محدث خطیب ادیب سیاستدان او کامل انسان و حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه مجاهد محدث سیاستدان عامل قرآن و عاشق رسول و حضرت مولانا مفتی کفایت الله صاحب مفتی اعظم فاقویندو مجاهد محدث سیاستدان و مجاهد فی سبیل الله و حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثماني صاحب مفتی فقیه لائق و فائق قدرمندو سامعینو د کومو حضراتو چې اوس تذکره وشوه که چېرته د دوی د حالاتو د صفاتو تذکره وکړی شي نو هر یو تذکرې ته مستقل تصنیف په تیارېدی شي دارالعلوم دیوبند بزرګونو مدرسې په هندوستان او په پاکستان کې قایمې کړي دي چې دوی تبلیغي تدریسي خدمات سهار او ماښام هر وخت ادا کوي زما غیرتمندو مسلمانانو د دارالعلوم دیوبند فضلا په هر میدان کې د باطل مقابله کړې ده یو طرف ته د تبلیغ کار ورکړو په سلګونو عیسایان هندوان مرزایان مسلمانان کړل بل طرف ته د فتنې مرزایت بهایت رضاحانیت د قادیانیت د پنجپیریت او د غیر مقلدیت په بهادرۍ سره مقابله وکړه الله رب العزت دغه دارالعلوم د همیشه دپاره قایم او دایم وساتي آمین